बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुजुर्गान मोहतरम, बिरादरान अजीज़, पूरा द यखनई मौसम तेर शो और ज़मन पे इलाक़ों की बल्कि बकसरत इलाक़ों के जिसम न बारान के दिले शो आगा बारान उन शो और द बारान न के दिलो द वजह न जिकम नुकसानात थी मंगौता सदागी शिकार शिवी माशुमान बीमारान दी, खलक बीमारान दी, फसलों मेवो बानी दाखी असरात दी। नोनन मंग बयान को दूबो मुबारकी चिदा उबा द अल्लाह तबारक व तआला सुन्ना अजीम नेमत दे आओ मंग सुन्ना बेदर्दी सरा दी इसराफ को दीदी बेदरीग इस्तेमाल को दीद हिफाजत कोशिश न को नो दयो बयान ददी मकसद द पारा दे ची मंगा द उबो सिलसिला की फ़िक्रमंद शो आओ चिकन इंसान ददी द पारा फ़िक्रमंद की दागे द पारा कोशिश की नो अल्लाह तबारक व तआला बेखबल ख़जाने कुलावई अल्लाह तबारक व तआला बे बारान न कई उबची कम दी दादा इंसानी ज़िंदगी दादा उबो मोहताज दे। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य। अल्लाह तबारक व तआला फरमाई कि उबो पर ज़रिया बाने मा ठोल शिजुना ज्वंदी पाती कड़ी नो हर शीश के चिकम ज्वन दे और हयात दे और खुशहाली दा और शादाबी दा अल्लाह तबारक व तआला द उबो पर ज़रिया बाने पैदा करे दे। मन को गुरु ज़मका दादा उबो मोहताज हुई फसलों न ज़मन सुम न कीगी ना टोल द उबो पर ज़रिया बानी कीगी सुमना वनी भी दादा उबो मोहताज हो दे तो उबो ज़रूरत हुई बेदे के शिकम मेवे पैदा कीगी आगा मेवे आगा फ्रूट आगे की द उबो रस शामिल हुई द उबो पर ज़रिया बाने आगा कीगी द टोल द उबो यो निज़ाम दे यखो उबा मंगता मखामख बनज़र राजी ची ओ गिलास के मंगवा चो जो मंगोस करे
یو د دې دا استعمال دی. خو د دې نه علاوه د اوبو دا استعمال ډېر زیات اوږد دی او د زموږ د زندګۍ غټې غټې حصې دا د اوبو نه متاثروي. داسې که مثلا موږ نباتات وګورو نو هغې کې هغه د اوبو په ذریعه باندې پیدا کېږي. هغې کې چې کوم رس وي، هغې کې چې کوم تیل وي، هغه د اوبو په ذریعه باندې. نو دا اوبه موږ ته بیا د تیلو په شکل کې میلاویږي. دغه اوبه دي موږ ته د میوو په شکل کې، دغه اوبه دي چې موږ ته د تیلو په شکل کې بیا واپس میلاویږي. بیا که موږ وګورو زمونږ سالن پخو او روټۍ موږ جوړو نو دا هم د اوبو محتاج وي. د اوبو نه بغیر زمونږ سالن نه پخیږي، ترکاري نه پخیږي. روزانه زمونږ 2 پیرې 3 پیرې روټۍ خورو او سالن خورو، هغې کې د اوبو استعمال وي. نو که اوبه نه وي نو زمونږ سالن او روټۍ د دې پخېدل ناممکن دي. داسې موږ روټۍ خورو او زمونږ نوړۍ اونخلي نو هغه ټایم کې موږ ته د اوبو ضرورت وي. موږ اوبه وڅښو، هغې د وجې نه زمونږ حلق نه هغه نوړۍ تېره شي. 8 نمبر که موږ وګورو زمونږ د جسم د صفایۍ مرحلې دي او کارونه دي، هغې کې هم د اوبو استعمال وي. که موږ لامبو که اودس کوو، که یخته صفا کوو، نو دې کې د اوبو استعمال وي. داسې که موږ مثلا مونځ کوو نو مونځ کې اودس شو او غسل شو، د هغې دپاره د اوبو استعمال وي. نو د اوبو استعمال دې موقع دپاره هم وي. یو غټ د اوبو استعمال زمونږ د عمارت جوړولو دپاره وي. کم یو کور موږ جوړو یا بلډینګ جوړو نو هغې کې د اوبو استعمال ډېر زیات وي. د هغې چې کوم خښتې وي هغې له موږ اوبه ورکوو. د هغې چې کوم سیمټ جوړېږي هغې کې د اوبو استعمال وي. صفایۍ دپاره هغې دپاره اوبو استعمال وي. بیا اوبو نه تر کولو دپاره هغې کې د اوبو ډېر زیات استعمال وي. غټ غټ بلډینګونه جوړېږي چې هغې کې د ټنونو اوبه استعمالېږي. داسې که موږ وګورو زمونږ بجلي پیداوار دا د اوبو د وجې نه دی. زمونږ بجلي چې کوم پیدا کېږي دا د اوبو نه پیدا کېږي. او بیا د بجلۍ استعمال که تاسو وګورئ نو هغه حیرت انګیز دی. زمونږ څومره مشینونه دي، زمونږ پکې دي، زمونږ AC دي، AC ګان دي او څومره کاریګر کسانی هغه د بجلۍ استعمال کوي. مشینونه ټول په بجلۍ باندې چلیږي. نو الغرض بجلۍ چې کوم دی دا خو موږ ته یو جدا په نظر راځي، حقیقت کې دا هم د اوبو یو شکل دی. داسې که کوم ځای کې اور ولګېږي نو هغې کې موږ بیا د اوبو استعمال کوو. او اور داسې یو خطرناک شیز دی چې دا په منټونو کې د کروڑو د لکو روپیو نقصان کوي. او د دې بیا موږ سره بل څه حل نشته دی. کم کور باندې کم دکان باندې چې تا په کلونو محنت کړې وي، هغه دې آباد کړې وي، هغې کې فرنیچر اهتمام کړی وي، هغې کې د ډیکوریشن اهتمام کړی وي، هغې کې د سهولیات او د آرایش پوره یو نظام جوړ کړی وي. 10 سال کې 20 سال کې یو جونګړه جوړېږي، یو کور جوړېږي. خو کله چې اور ولګېږي نو هغه په منټونو کې ټول هر څه ملیمیټ کړي. نو دغه موقع کې چې موږ ته کوم یو شیز په کار راځي نو هغه اوبه دي. اوبو په ذریعه باندې موږ اور بې مړ کوو. نو لہذا د دې نه پته لګېږي چې دا اوبه دا زموږ د زندګۍ ډېر اهم حصه ده. خو که افسوس موږ وګورو که نه، موږ ته د اوبو انتهایي
بې دردۍ سره استعمال کو، ډېر بې قدرۍ سره د هغې استعمال کو. د اوبو متبادل نشي جوړېدلی، داسې شیز نشته چې هغه د اوبو متبادل جوړ شي. دا نور دی چې موږ استعمالو او چې کوم موږ مصنوعي ګرمایش استعمالو کوو هغې باندې زموږ څومره پیسې خرچ کېږي، بلکې دې نور په ذریعه باندې موږ ته اوس بجلي راځي او هغه موږ مفت استعمالو. نو لہذا دا ډېر زیات د غور او فکر مقام دی چې موږ هغه نعمتونه چې کوم د الله تبارک وتعالی غټ نعمتونه دي هغې په باره کې ډېر زیات سنجیدګۍ سره غور وکړو چې دا د الله پاک نعمتونه دي او موږ یې بې دریغه استعمالو. نو لږ غونده کې د دې خو شکر هم ادا کول پکار دي که لږ غونده کې د دې خو قدر هم کول پکار دي. نو که انسان د هغې قدر نه کوي نو بیا انسان نه اغستلی کېږي. نو هغه اغستلی کېدلو بیا مختلف شکلونه دي. د هغې یو شکل دا دی چې الله پاک بارانونه نه کوي. تاسو به یو کیسه اورېدلې هارون رشید بادشاه زمانه کې. هارون رشید بادشاه عظیم بادشاه تېر شوی او دا داسې دور کې تېر شوی و چې یعنې صحابه کرامو خو تکلیفونه تېر کړي وو، بې تابعین هم تکلیفونه تېر کړي وو، بیا خو د مسلمانانو چې کوم سلطنت و نو هغه خو ډېر زیات اوږد او ډېر زیات هغې کې ترقي شوې وه. هغې مالیاتي نظام ډېر زیات بهترین و او تهذیب و تمدن یو پوره یو شان و شوکت و. هغه زمانه کې هارون رشید بادشاه و. نو د مال و دولت څه کمی د زموږ زمانې بادشاهان به څه بادشاهان، نو دې ته دا چې کوم وزیر اعظم وي یا صدر وي هغه زمانه کې به حقیقت کې بادشاهان او د هر څه سیاه و سفید مالکان به حقیقت کې به مالکان وغه. نو لہذا هارون رشید بادشاه د بزرګان راتلل، علما کرام به راتلل، اول کې هغوی به خپله ورسره ناسته کوله او دا ناسته ډېر ضروري دی. څومره چې ته دنیاداره شې هغومره دینداره خلکو ته ډېر محتاج کېږي. څومره چې ته دنیادار کېږي، ځکه دنیا انتهایی انسان خرابوي. د دنیا ریل پیل دا ډېر زیات انسان باندې اثر انداز کېږي. نو هارون رشید بادشاه عقلمند کس و. نو مختلف علما کرام به د نصیحت دپاره د هغه دربار ته تلل. نو یو داسې عالم چې کوم دی هارون رشید بادشاه ته نصیحت کولو، ابن سماک رحمت الله علیه. نو هغه ورته د هغه د دولت قدر بیانولو چې ستا د دولت څومره قیمت دی او ستا د بادشاهت څه قیمت دی. نو ورته یې ویلې چې که تا سره ټول د دنیا دولتي خو تا ته اوبه نه میلاویږي او د اوبه ډېر زیات ګرانې شي، نو ته به د دې دپاره څه کوې؟ نو هغه وایي زه به د ټول خپل سلطنت په دې باندې ورکمه چې څومره هم ګرانې شي زه به دا حاصلوم، ځکه چې زما ژوند قیمتي دی. چې زه د دې نه بغیر مړ کېږم نو زه خو به خامخا د دې حاصلولو دپاره خپل ټول دولت، نیم دولت به د دې دپاره ورکمه چې ما ته اوبه میلاو شي. بیا ورته وویلې که دا اوبه تا وڅښلې او ستا جسم ته لاړې او دا اوبه بې وځي نه نو بیا به څه کوې؟ وایي په دې باندې به خو زه پوره دولت ورکمه ډاکټر لا چې څه طریقې سره زما د جسم نه د اوبه وباسي. نو تاسو که وګورئ نو دا یو حقیقت دی. موږ خو چونکې هر منټ کې اوبه څکو او څکلی شو موږ ته فراهمې اوبه، خو که کم خلکو ته اوبه چې نه میلاویږي هغې نه د دې قدر تپوس شي چې هغې د دې دپاره څومره زیات موږ تشکیل شوی ژوب علاقې ته. نو موږ به ګرځېدلو 2-3 ګنټې، نو یو علاقه کې به یو ځای کې به په لاره دومره غونده کې د دې لاس عمره غونده کې چینه راووتله، بس هغې کې به اوبه یا د باران وي یا به د څه وي. نو موږ به ټول ورته راجمع شو داسې لکه چې چېرته غټه خزانه میلاو شوله او ټولو ملګرو به ترې لږې لږې اوبه وڅښلې. نو موږ ته خو اوبه چونکې میلاویږي دې وجې نه موږ سره دې قدر نشته. نو هغه ابن سماک رحمت الله علیه هارون رشید بادشاه ته وایي که تا ته اوبه نه میلاویږي نو ته ورته وایي چې زه به پې نیم دولت ورکمه خو اوبه به ځان له حاصل کړم. او بیا که دا تاسو ته پته یې بعض بیماریانې وي چې انسان په جسم کې به د انسان میتیزې بندې شي، میتیزې نه کېږي، نو بیا د هغه د جسم نه د اوبه دننه بیزار جوړېږي. نو د هغې د اوباسلو دپاره به وایي زه پوره دولت ورکمه خو دا به وباسم.
نو د دې نه پته لګېږي چې د اوبو ډېر زیاته قیمت دی. بیا هغه وویلې هارون رشید بادشاه چې د کم ملک قیمت د یو ګوټ اوبه دي، د کم ملک قیمت چې یو ګوټ اوبه دي، نو هغه داسې شیز نه دی چې په هغې کې سړی د یو بل سره مقابله وکړي. نو دا داسې شیز نه دی چې په دې کې سړی مقابله وکړي چا سره. او هارون رشید بادشاه هغې نه پس بې په جړا شو. دا تاریخ طبري جلد 6 صفحه نمبر 538 کې دا واقعه لیکلې ده. تمام جاندار چې څومره جاندار دي، څومره ساه اخیستلو والا دي، دا یا بالواسطه یا بلا واسطه دا د اوبو نه پیدا شوي. انسان چې کوم دی دا د اوبو نه پیدا شوی. نو زموږ پیدایش هم دا د اوبو نه اوبو په ذریعه اوبو ته محتاج دی. وجعلنا من الماء كل شيء خیر. او بریده رضی الله عنه حدیث دی ترمذی شریف کې دی، هغه ما حضور صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې الله پاک دا مخلوق د څه نه پیدا کړی دی؟ نو الله تبارک وتعالی دا مخلوق د اوبو نه پیدا کړی. ټولو نه پهله الله تبارک وتعالی اوبه پیدا کړي، ټوله پهله الله تبارک وتعالی اوبه پیدا کړي دي. بیا په اوبو باندې الله پاک ځمکه کېغوستله او وایي دا پوره دنیا که په 4 حصو باندې تقسیم کړلی شي، پوره دنیا 4 حصو باندې تقسیم کړلی شي، نو د هغې 3/4 یعنې 4 حصې هغه د اوبو دي. باقي چې کوم دی هغې باندې الله تبارک وتعالی ځمکه واچوله او هغې باندې الله پاک بیا غرونه. نو اوبو مقدار الله پاک پیدا کړی ښه ډېر زیات دی الله تبارک وتعالی، ځکه اوبو انسان ته ضرورت و نو د هغې ډېر زیات مقدار سره پیدا کړی دی. اوس تاسو وګورئ موږ تیل نه شو اخیستلی، موږ پټرول په سا باندې الو ډېر په مشکل سره، خو که دا د اوبو حالت وی نو بیا به څه شوی وی؟ بیا خو به انسان ډېر زیاته پسمانده شوی وی، انسان به ډېر زیات وروسته تللی وی او انسان به ډېر زیات نقصان شوی وی. الله تبارک وتعالی اوبه 2 نظامونه جوړ کړي، 2 قدرتي اوبه الله پاک پیدا کړي دي. یو اوبه دي سمندر کې، او سمندر کې چې کومې اوبه دي دا الله پاک ترخې پیدا کړي دي، او یو اوبه الله پاک خوږې پیدا کړي چې هغه په کویانو کې دي، چینو کې دي. نو د سمندر دا اوبه چې کوم وي دا په حقیقت کې د انسان د څکلو دپاره وي، خدا الله پاک ترخې د دې دپاره پیدا کړي چې دا الله پاک د ده د مستقبل لپاره ساتلي. که دا خوږې الله پاک پیدا کړی وی نو دا به خرابې شوې وي، او دا تجربې نه ثابتې خبرې دي چې خوږې اوبه ته لږ ساعت کښېنې نو هغې کې بدبوی پیدا کېږي. نو الله پاک د سمندر اوبه ترخې پیدا کړلې، بیا د سمندر نه د باب په شکل کې د بخاراتو په شکل کې اسمان طرف ته ځي، هغې نه وریځې جوړېږي او هغه وریځو نه بیا ښایسته ښایسته صفا صفا باران کېږي، او هغه باران والا هغه اوبه الله پاک د چینو په شکل کې او د کویانو په شکل کې یا د په غرونو باندې د واورو په شکل کې الله تبارک وتعالی محفوظ کړي. نو داسې الله پاک د انسان لپاره د اوبو یو پورا نظام جوړ کړی دی. وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج. الله تبارک وتعالی فرمایي 2 سمندر پیدا کړی دي، یو مالګین دي، نمکین دي، او ترخی اوبه دي، او یو خو صفا سوتره دي. او تاسو به کتلی بعض ځایونو کې دا دواړه مکس چلیږي یو طرف ته، او الله پاک وایي چې دواړه یو بل سره مکس کېږي نه. دا د الله پاک یو نظام دی د اوبو چې الله تبارک وتعالی جوړ کړی دی. نو بیا الله تبارک وتعالی د هغې یو صورت د باران جوړ کړی دی. باران په شکل کې الله تبارک وتعالی بې راوری د اوبه د هغې د وجې نه چې کوم فصلونه یې هغه شنه شي او هغې ته هریالي میلاو شي او د غذا بندوبست وشي، چې کوم ګرد و غبار دی دا ګرد و غبار ختم شي، او د دې بهترین شکل د اوبو چړکاو او د باران په شکل کې د نازلېدلو دی. که دا ونه شي نو انسانان به د لږې د وجې نه مړه شي او وبایي امراض به خواره شي. صفا محسوسېږي چې کوم باران نه وي شوی، ماشوم به چې کوم دی زکام به والي، سر باندې به دردي،
تاویږي به راتاویږي جاړي به چې باران وشي او اټومیټک الله تبارک وتعالی هغه ماشوم خوشحاله شي او هغه چې کوم دی لوبې شروع کړي او هغې کې تر و تازګي راشي نو دا د الله تبارک وتعالی د باران دا نظام جوړ کړی دی. ډېرو آیتونو کې که موږ قرآن مجید ته لاړ شو د اوبو ذکر الله تبارک وتعالی کړی دی. فلینظر الانسان الی طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. دا الله تبارک وتعالی وی پکار دی چې د انسان دی کې غور وکړي. الله پاک دلته دا نه وایي چې پکار دی انسان دی وګوري، نه، الله وایي چې انسان دی له غور وکړي. انا صببنا الماء صبا، موږ دا اوبه د دې لپاره څنګه نازلې کړې. انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا، بیا موږ د دې لپاره دا ځمکه وشکوله. فانبتنا فيها حبا وعنبا، دې کې هر قسم نباتات او هر قسم چې کوم دی میوې دا موږ په دې کې رازرغون کړل. الله تبارک وتعالی وایي متاعا لکم ولانعامکم، دا ستاسو دپاره د فایدې شیزونه دي او ستاسو د ځناورو دپاره فایدې شیزونه دي. او یو حدیث شریف کې دی وایي که دا ځناور نه وی نو الله پاک به باران نه کولی، ځکه چې انسان د دې مستحق نه دی چې هغې باندې د باران وشي، ځکه انسان دا انسان ناشکره دی. ځناور خو مکلف نه دی، ځناور خو ما ستا دپاره پیدا شوی دی، زما او ستا د ضرورت دپاره پیدا شوی دی. نو الله تبارک وتعالی هغه ځناور دپاره باران کوي چې هغه مړ نه شي او هغه صحیح طریقې سره والي. نو بهرحال زموږ دپاره ډېر زیات د عبرت خبره ده. نن سبا د اوبو چې کوم کمی دی د دې مصیبت موږ مخامخ نو د هغې مختلف شکلونه وي. یو خو دا دی چې باران نه کېږي، یو دا دی چې اوبه زیر زمین لاړې شي، یعنې پهله به تا ته اوبه میلاوېدلې په یو ګز کې، اوس به تا ته په 2 ګزه کې میلاوېږي، بیا به آینده کې دا نور هم زیات لاندې لاړ شي. نو چې څومره لاندې ځي عمره دا د تکلیف سبب دی. او قرآن مجید کې الله پاک فرمایي وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تاسو ته چې کوم تکلیفونه میلاویږي نو دا تاسو د خپل لاسو کارونه دي. نو تاسو که فکرمند کېږئ نه د هغې لپاره او الله پاک طرف ته متوجه کېږئ نه، نیک اعمال نه کوئ، هغه کارونه چې هغې د وجې نه باران نه کېږي که هغې نه پرهیز نه کوئ نو الله تبارک وتعالی به تاسو باندې باران نه کوي. ډېر زیاته د اوبو په ذریعه باندې د عذابونو ذکر د قرآن مجید کې راغلی دی. نوح علیه السلام الله تبارک وتعالی طوفان راوستلو، یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. نو دا د نوح علیه السلام طوفان دا د اوبو په شکل کې راغلی. فرعون الله تبارک وتعالی اوبو کې غرق کړی دی. او قرآن مجید کې الله پاک فرمایي قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. که ستاسو دا اوبه زه لاندې بوځم نو څوک شته دی چې دا اوبه داسې رابره کړي؟ د هغې دا نظام څوک جوړولی شي؟ نشي جوړولی. موږ صرف دومره نظام جوړولی شو چې موږ د هغې دپاره د اوبو چې کوم الله پاک پیدا کړي هغه اوبو دپاره موږ ټیوبویل جوړ کړو او هغې دپاره موږ پیپونه واچو، هغه اوبه خلکو دپاره اسانې کړو. صرف دومره کولی شو. او یو ځای کې الله پاک فرمایي ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. که د ځمکې والا خلک تقوا اختیار کړي، ایمان راوړي، نو د اسمان او د ځمکې برکات به موږ په دې باندې نازل کړو. نو اسمان او د ځمکې برکات هم دی چې بارانونه په وخت باندې کېږي او د هغې د وجې نه به چې کوم فصلونه یي هغه ښایسته طریقې سره کېږي. نو د هغې د وجې نه به رزق او د هغې پوره یو نظام وي. دا یو حدیث بیانو او حضور صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی چې 15 ګناهونو د وجې نه 15 قسم سزاګانې انسان ته میلاویږي. انسان چې 15 ګناهونه یا 15 بد کارونه کوي نو د هغې د وجې نه 15 سزاګانې درته میلاویږي. نمبر 1 دی نقض عهد. نقض عهد د وجې نه د دشمن تسلط کېږي. نقض عهد دې ته ویل کېږي چې
د اکثر د ملکونو یو بل سره معاهدې کېږي چې موږ به یو بل سره جنگ نه کوو، موږ به یو بل خلاف کاروایي نه کوو، او بې ډېر دشمنان داسې وي چې هغه به د دې خلاف ورزي نه کوي. نو دا ډېر غټه ګناه شمارېږي. نقض عهد ډېر غټ ګناه ده. نو بې کم قوم چې په دې کې ملوث وي نو هغې ته چې کوم سزا میلاویږي هغه دا چې دې باندې الله پاک دشمن مسلط کوي. او چې کوم ځای کې خلاف شریعت فیصلې کېږي نو هغه ځای کې فقر راځي. او کم قوم کې چې بې حیایي عام شي نو هلته مرګونه ډېر زیات راځي. او کم قوم کې چې د وزن کمی وي یعنی ناپ تول کې کمی وي نو هغې کې قحط سالی به راځي. او کم ځای کې چې زکات نه ادا کېږي نو بیا هغه ځای کې باران نه کېږي. نو زکات چې کوم دی خاص طور باندې په دې میاشت کې خلک زکات ادا کوي، بې رمضان المبارک میاشت کې خلک زکات ادا کوي، رجب میاشت کې خلک زکات ادا کوي. نو انسان دی هر کال کې یو میاشت یو ورځ ځان دپاره مقرر کړي، خپل حساب کتاب دی وکړي او هغه د ځان سره ولیکي چې زما دومره مالیت دی، هغه مالیت کې څلوېښتمه حصه دا مال زکات ادا کول دي، هغه د ځان سره ولیکي. او چې کوم فقیران مساکین دي، وزداره خلک دي، بې وسه خلک دي، هغې له چې کوم دی موږ زکات ورکوو. نو زکات کې اهتمام موږ شروع کړو نو د هغې د وجې نه به الله تبارک وتعالی باران کړي. او ما تاسو ته یو حدیث بیان کو، حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي لولا البهائم لما نزلت قطره. وایي که دا زناور نه وي نو یو قطره باران به نه کېدلی. او یو بل حدیث دی ډېر مزیدار دی، حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي لو ان عبیدی اطاعوني لانزلت علیهم المطر باللیل ولاطلعت علیهم الشمس بالنهار. که زما بندگانان زما پرهیزګاري کوي او زما اطاعت کوي او فرمانبرداري کوي نو زه به په شپه کې هغې باندې باران کوم او ورځ کې به هغې باندې نور راخېږم. او دا تاسو ته پته ده باران اگر چې ډېر فایدهمند شیز دی خو کله ناکله د باران د وجې نه کاروباري کسانو ته نقصان ډېر کېږي. هغه کارونه چې هغه د اسمان د لاندې کېږي نو هغه کاروبارونه به هغې سره نه کېږي او ډېر تکلیف وي. او که باران ډېر زیات اوږد شي نو هغې د وجې نه به ډېر تکلیف وي. نو الله تبارک وتعالی وایي چې زه به باران هم کوم خو باران به په شپه کې کوم او موسم به صفا شي، د اوبو ضرورت به پوره شي او بیا به د ورځې په هغې باندې نور راوخېږم نو هغې چې کوم کار یې هغه کار به هم کولی شي. نو بهرحال دا ما تاسو ته د اوبو متعلق د هغې قدر و قیمت او د هغې اهمیت دا تاسو ته بیان کو. خو اوس راځو موږ دې طرف ته او دا بیانو چې د اوبو بې قدري موږ کم شکلونو کې کوو او که موږ که هغې طرف ته متوجه شو. اصل کې بعض کارونه انسان د بې توجهۍ د وجې نه کوي، یعنې هغې توجه یو کار طرف ته نه شي. انسان دی هغه کمزوری هم دی، داسې نه دی چې قصدن کوي. بعض مرتبه یو کس قصدن کار کوي خو بعض کارونه انسان بې توجهۍ کې کوي. که هغه سړی متوجه کړي نو ښایسته طریقې سره هغې باندې عمل کوي. او خو تاسو ته پهله نه پته ده شریعت موږ ته داسې یو کار نه دی ویلی چې هغه انسان نشي کولی، انسان هغه کولی شي. نو لہذا موږ اسراف بیانو. هغه کم صورتونه دي چې هغه صورتونو کې انسان د اوبو ضیاع کوي او اوبه ضایع کوي نو موږ د هغې نه ځان بچ کړو. نمبر 1 د اودس او غسل کې دا په ټوټۍ باندې کول. تاسو ته پته ده موږ مشیني دور دی او سهولیات والا دور دی. نو دا سهولیات کله نا کله ډېر نقصان کوي. نو هغه د ټوټۍ په ذریعه باندې اودس کول. د ټوټۍ په ذریعه باندې اودس کولو کې اوبه ډېر ضایع کېږي. پخوا به خلکو لوټه په ذریعه باندې اودس کوو، لوټه کې به تا نیمه لوټه کې ښه مزېداره اودس کېږي. نو کوشش کول پکار دی چې موږ په لوټې په ذریعه باندې اودس کوو. نو لوټې په ذریعه باندې که موږ اودس کوو نو د هغې د وجې نه به موږ زموږ اوبه کم مقدار کې استعمالیږي. او که یو کس دی مثلا هغه جومات کې کوي او ټوټۍ په ذریعه باندې کوي نو هغه د دې خیال وساتي چې کله هغه مخ وینځي نو بیا د ټوټۍ بنده کړي، کله هغه لاس مږي نو هغه ټایم د بیا ټوټۍ بنده کړي. لږې اوبه دې په لاس کې راواچوي او خپو باندې دې واچوي، خپه دې ومږي او هغه دوران کې دې ټوټۍ بنده وي. نو انشاءالله که د دې خبرو موږ خیال وساتو نو الله تبارک وتعالی به موږ ته ګوري. الله تبارک وتعالی به موږ له د اوبو نعمتونه به موږ له راکړي. دویم شیز د کپړو انځلو کې
نو خاص طور باندې چې کوم زنانه وي هغې ته وویلی شي چې ته ستا څومره ضرورت وي د کپړو د انځلو دپاره هغه ضرور استعمال کا اوبه خو استعمالول هم دي خو د هغې نه اوس پیپ دې ورته نیولی دی او لګې دې اوبه روانې دي نو داسې خو نه دي کول پکار یا ټوټۍ دې کولاوه کړې ده او لاندې هغې نه اوبه روانې دي نو د دې داسې نه دي کول پکار داسې مثلا چې کومه زموږ ټینکۍ ده د اوبو هغه ډکه ده خو مشین ورته اوس هم شروع دی موږ خو هغه بټنه ووهو هغه اوبه شروع شي بره او هغه اوس 10 منټو کې ډکېږي خو نیمه ګنټه پورې هغه روانه ده نو ظاهره خبره موږ د هغې نه یو پیپ به بار راوباسلی وي هغه زیاتې اوبه لګې دی بار روانې وي او هغه ضایع کېږي په دغه کې نو دا زموږ صفا سوتره اوبه دي دا به لګې دی ضایع کېږي داسې چې کوم سرکاري نلونه وي نو هغه خراب شي په دې لاره باندې هغې د وجې نه ډېر زیات مقدار سره اوبه ضایع کېږي نو دې طرف ته هم توجه پکار ده چې هغه د هغې د ټیک کولو کوشش وکړي چې د هغې نه اوبه نه ځي او چې هغه خرابېږي نه داسې زموږ موټرې وي موږ ګاډي انځو نو هغې کې د اوبو ډېر مقدار زموږ ضایع کېږي ښه طریقه دا ده چې ته پیپ په ذریعه باندې مینځه ته یو بالټۍ ځان سره واله هغه بالټۍ کې یو ډولچکې ده هغې باندې ښه مزېدار یو پیره خپل موټر باندې واچوه کپړې باندې هغه صفا کا بیا دویمه پیره پې واچوه درېیمه پیره ټیک دی لږ ساعت له پیپ باندې هم ته انځلی شي خو داسې خو نه دی که نه چې ته ورته مسلسل پیپ لګولی دی او هغې په ذریعه باندې ته لګې دی پوره علاقه ته هغه د موټر په انځلو کې لمده کړې ده نو دا ډېر زیات د غفلت خبره ده دا ډېر افسوس خبره ده داسې نه دي کول پکار داسې که مثلا تا کور کې بوټي لګولی دي او هغې له اوبه ورکول دي نو هغه اوبه هم ته د ډولچې په ذریعه باندې د لوټې په ذریعه باندې ورکولی شي بعض مرتبه موږ پیپ ولګو او هغه موږ هغه باغیچې کې کېدو او لګېدلې ډېر زیات اوبه په هغې کې ځي نو داسې د اوبو هغې کې زیان راځي یو بل صورت د اوبو د اسراف هغه د وسوسو په ذریعه باندې ډېر زیاتې اوبه ضایع کول بعض کسانو ته وسوسه وي هغه شریعت موږ ته ویلي دي چې ته به یو اندام چې انځي نو دا به 3 پیرې انځي او چا چې د دې نه زیات وینځلو فقط تعدا وظلم هغه ظلم وکړلو دا حدیث شریف کې راځي یعنې د دې نه زیاتې اوبه به ته نه خرڅ کړي اوس یو کس هغه لګې دی 10 پیرې 15 پیرې 20 پیرې هغه لګې دي پهل هغه ځای ځان نه وینځي بیا هغه کپړې ځان نه سنډي او بمبۍ هم کولاوه کړي بیا هغه ټوټۍ هم صفا کړي او بیا چې کوم دی 15 پیرې 16 پیرې مخ ځان نه وینځي دا هم ډېر زیات د افسوس خبره ده او بظاهر خو هغه وایي چې زه ښایسته طریقې سره اودس وکړم خو حقیقت کې هغه ډېر زیات غټ نقصان کې گرفتار دی او دا یو حدیث شریف دی حضور صلی الله علیه وسلم حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ حضور صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو یا رسول الله افی الوضوء صرف آیا اودس کې اسراف دی یعنی د خلکو په ذهن کې خدا راځي چې اودس کې به اسراف نه ځکه چې دا خو ښه کار دی چې ته یو اندام که 10 پیرې انځي نو دا خو پکار دی چې نور هم ته د شریعت کار دپاره ډېر زیات فکرمند دی او د هغې د صفایي ډېر زیات کوشش کوي حضور صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ولې نه دې کې هم اسراف شته دی او بیا ورته ویلې که ته د سمندر په غاړه باندې ناست دی نو بیا هم ستا دپاره جایز نه دی چې ته د 3 نه زیاتې پیرې به ته اندام وینځې نو سمندر په غاړه باندې چې څوک ناست دي نو زموږ په یو اودس باندې به سمندر کې څه کمی راشي خو نه دا حضور صلی الله علیه وسلم د هغې مزاج جوړ کړلو چې دا بیا هم اسراف دی سمندر په غاړه باندې که ناست دی نو هغه ټایم به هم تم هغومره اوبه استعمالوې څومره چې ستا ضرورت دی نو دا حضور صلی الله علیه وسلم بیان کوم موږ ته داسې د اوبو د ضیاع یو شکل دام دی چې انسان بجلی ضایع کوي انسان چې بجلی ضایع کوي دا یو شکل دی چې اوبه ضایع کولی ځکه چې زموږ دا بجلی چې پیدا کېږي دا زموږ د اوبو نه پیدا کېږي نو لہذا که لایټ فضول لګېدلی وي پکیب فضول لګېدلی وي یا د دې نه علاوه کوم زموږ مشینونه دي هغه فضول لګېدلی وي نو د هغې د وجې نه هم اوبو ضایع کول دي او هغې د وجې نه به هم دا موږ ته د دې سزاګانې میلاوېږي بهرحال نن زموږ چې کوم بیان دا د اوبو په باره کې و د اوبو اهمیت په باره کې و نو لہذا دا الله پاک موږ له یو نعمت را کړی دی موږ د اوبو قدر وکړو داسې نه اوس خو کمې شوې اوبه داسې نه الله پاک موږ باندې پوره بندي کړي الله تبارک وتعالی په دې خبرو باندې